اهمه او ضروري مسله ده دا ویډیو در سره د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړي که ډېره اهمه او ضروري مسله ده روزمره زندګۍ سره نو د ثواب په نیت سره دا ویډیو چې دی هغه مخکې شیر کړي. الله جل شانه د دې اجر څو موږ او تاسو ته رانیسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مینوالو د ذوالحجې میاشت شروع کېدو ویه ده او دا ډېر زیاته خیر او برکت والا میاشت او خاص کر د دې اولنۍ چې کومه عاشره ده 10 ورځې دي دغه ډېرې زیاتې د خیر او د برکت والا دي. یو خدای چې حاجیان صاحبان پکې حج لځي او ډېر لوی چې دی قرباني کوي لوی اهم عبادت چې دی سر ته رسي د حج او دویم عام مسلمان چې کوم حج ته ځي د هغوی پکې یو لوی اهم عبادت قرباني چې دی هغه سر ته رسي دغه چې دی هغه خیر او د برکت والا شپې ورځې دي. او دغې نه علاوه الله جل شانه په خپله په سورة فجر کې چې دی په دې ورځو شپو باندې چې دی قسم خوړی والفجر وليال عشر والشفع والوتر نو بهترینې شپې ورځې دي. احادیث مبارکو کې هم د دې شپو ورځو ډېر زیات فضایل راغلي دي. نو دا شپې ورځې چې دي هغه داسې په غفلت کې تېرول نه دي پکار بلکې د خپل وس مطابق څه نه څه اعمال عبادت پکې کول پکار دي چې الله جل شانه دا زموږ دپاره د آخرت چې دی د نجات او د خلاصي سبب او ذریعه وګرځي. احادیث مبارکو کې راځي چې په دې د ذوالحجې میاشت وخېږي او دغه کومه عاشره ده نو په دې کې په یو روژه باندې الله جل شانه د یو کال د روژو اجر و ثواب ورکوي. نو کوم مسلمان له الله جل شانه وس طاقت ورکړي نو چې روژې وکړي نو څومره نیو دا نه چې خامخا ټولې ونیسي ټولې نورو نه لا نور خبره ده څوک ټولې ونیسي نو نورو نه لا نور خبره بهتره خبره ده خو که څوک ټولې ونه نیسي څومره الله جل شانه چاله وس ورکړي یو ورځ نیولی شي 2 ورځې نیولی شي 3 5 هر څومره نیولی شي نو که ونیسي الله جل شانه به دا زموږ او ستاسو لپاره د آخرت چې دی د نجات سبب او ذریعه وګرځي. او په دغه عشره کې د شپې عبادت چې دی په دې باندې الله جل شانه د لیلة القدر د اجر برابر ثواب ورکوي. او د لیلة القدر باره کې حدیث مبارک قرآن کې الله جل چې دا چې دی خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه د هغې عبادت بهتر دی. نو کوم مسلمان بنده په دې کې چې دی 3 شپې هم چې دی عبادت وکړي نو مطلب دا شو چې 3 شپې الله جل شانه دله د لیلة القدر د دې شپې عبادت ورکړي نو څومره لوی اجر ثواب نو دا داسې په له لعب او عبثیت او فضیلت کې چې دی هغه نه دي تېرول پکار د دې نه چې دی خپل ځان وساتو. او یو روایت کې دا هم راځي چې یو مؤمن بنده پکې 2 رکعاته نفل وکړي په دې شپو ورځو کې نو الله جل شانه د 1400 رکعات نفل او اجر ثواب الله جل شانه دغه مؤمن بنده له ورکوي. نو بهترین شپې ورځې دي په دې ورځو کې چې د ځان د له لعب او د بیهوده مجلسونو ځان ساتل پکار دي او څومره الله جل شانه چاته توفیق ورکړي نو عبادت پکې کول پکار دي. او بل دې کې کلمه طیبه او دې شپو ورځو د تحلیل او د تکبیر عشره هم ویلې شوې ده چې مسلمان پکې تحلیل د کلمه ډېر لا اله الا الله پکې ډېر زیات وي او د هغې سره سره دی چې الله اکبر پکې ډېر زیات وي او د ګناهونو نه پکې مؤمن بنده خپل ځان وساتي. دا به زموږ او ستاسو لپاره د آخرت د نجات چې دی هغه سبب او ذریعه